د ګرمۍ زیاتېدو وروسته په 400 ضلع کې د بجلي لوډ شیډینګ سر راپورته کړی دی او د کاروباریانو سره د زنانو په کورني ژوند هم منفي اثر غورځولی دی. د 400 زنانه وایي چې په کورونو کې زیاتره کارونه د بجلي نه بغیر نه کیږي، خو بیا هغه وخت غټه مسله جوړه شي چې کله څوک زنانه په کورونو کې د خپلو بچو لپاره د بجلي په ذریعه روزګارونه کوي او چې کله بجلي نه وي نو د معاشي ستونزو سره مخ وي. شیناز نوم مې د بجلي د لاسه خو ګوره په کور کې خو زمونږ ډېرې مسلې دي، استري کول پکې غواړي، کپړې انځل پکې غواړي، منځونه د اوبو تکلیف وي چې اوبه پکې نه وي، بیا پکې د ګیس دغه شروع شي. نو په دې وجه خو لکه زمونږ کورونو ته ډېر زیات تکلیف رسي. بل دوی یو ګنټه بجلي راپرېږدي، هغه ګنټه کې چې دی نو هغې کې هغه زمونږ خپل ګنټه راغه بجلي، هغې کې دوی کله ټک ټوکې تړلي، کله فرجونه وسوځي. مونږ کره په خپله اوبه نه وي، موټر هم خرابې شوې، فرجونه مو سوځېدل هم د دې بجلو د لاسه د ایسته د لاسه نه. بل پکې داسې خویندې دي چې هغه ډېرې زیاتې غریبانانې دي او هغوی ناست دي، هغوی خپل مشقت کوي، ګنډل کوي، هغوی ناست دي مزدوري پکې کوي. نو چې بجلي نه وي نو هغوی بیا هغه مزدوري پسې. زما نوم آسیا دی. ډیر زیات بیمارانی په کورونو کې پراته دي، نو هغه خواران د بجلی د لاسه پکې نشته دي. د هر چا خو د سولر وس نه کیږي چې د سولر وس په د هر چا کیږي، بجلی نه وي او چې رام شي نو بیا ټریپ وي. موږ وایو چې د بجلیانې صحیح شي. کوی څومره ګرانی ده، یو وخت ترکاری چې په خکو مونږه نه مونږه غریب خلک موږ وایو چې یو وخت په خکو دوه وخت به وخورو، چې موږ یو وخت په خکو دویم وخت بالکل نه رسی چې بیا موږ راواخلو هغه خراب شي وي. یو خدای خبره شو. بل خبره دا چې هغه رز بجلی ټریپ شوی وا چې بجلی شپې کې راغله نو زمونږ فریزر چې کومونو هغه اوس وزیدو، هغه ما 7000 روپے ولګولې، نو بس تاوان خو ډبل تاوان شي. التراته فریج اوس وزیدو، فریزر چې کومونو هغه رااله اوس وزو. او بل پګاون کې زمونږ خپل پګاون کې دومره غریبانان خلک دی غوي چې بجلی څنګه پړق کړي، د پړق سره زمونږ لایټونه چې څومره ورو غورځیدل هغه مات شو او فریج مې مو وزیدو. نو دا خو غریبي د خلکو. نو مونږ خو د دې لوډ شیډینګ نډیر زیات تنگ راغلیو. دا رنګ پتنګي او شبقدر تحصیلونو کې هم د 1400 تر 1300 غنټو پورې لوډ شیډینګ دوامدار دی او ورسره د بجلی ټریپینګ هم شروع دی. خو د وابډې چارواکي وایي چې په سیستم لوډ زیات دی او ماشینري زړې دي، نو ځکه بجلی نه ټینګېږي. غالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. د ګرمۍ